دا عمران خان د خوریانو سره د اډیاله جیل مخې ته ظلم بیا وشو د دغې جابر حکومت ته طرف نه څنګه چې تاسو ته پته وه دې نه مخکې عمران خان د خوریانو سره ظلمونه شوي چې پر وډیانو باندې راښکودي وي خو پرون چې د عمران خان د خوریانو ملاقات ورځ وه او د 8 غنټو نه هغوی انتظار کولو چې کله شپه راغله که نه کارکنانو سره نو هغوی چې ملاقات نه یې کړی زمونږ زونه 9 غنټې بس ملګرو چې په دې باندې کله شپه راغله که نه نو ظاهري خبره د کارکنان چې دی هغوی تعداد کم شولو او حکومت چې دی هغه کریک ډاون ولګولو او د واټر کینل چې کم دی که نه د هغې اوبه پرې راپرېښودې د دې به انتهایي زیات تیز پرشر دي داسې یو عام نارمل پرشر نه لاندې تاسو کتلی شئ چې یو صحافي دی د دې سره تعلق لرونکی یو کارکون دی چې هغه ویلي مخامخ ورته ولاړو چې موږ ستاسو د اوبو نه یېرېږو خو بیا هم چې 8 9 10 11 سنټیګریډ یخني او مطلب بیا زنانۍ نو هغو سره به خامخا چل کېږي مین مطلب او مقصد مې دا دی چې د ظلم انتها دی پولیس وکړل او په ده باندې اوبه راپرېښودلې او چې څومره کارکنان دي که نه نو په هغو ټولو باندې اوبه راپرېښودلې د شاهد خټک خپه پکې هم پتون چې دی هغه پکې هم خراب شولو خپه هم ماته شوله ځکه چې د اوبو پرشر به انتهایي زیات سوی و او هغه د عمران خان خور چې د هغه د لاس نه نیولې وه بل طرف ته دا خبره ډېره زیاته کېږي چې عمران خان چې دی هغه به د اډیاله جیل نه منتقل کېږي یو طرف ته ظلم انتها شروع ده بل طرف ته ناجایز کارونه شروع دي او د امپورټډ حکومت له په دې باندې قسم په خدای که یا شرم ورځي یا دا وایي چې موږ د انسانیت خلاف کار کوو خو زه به تاسو ته دا ووایم چې کم سړی ظلم زیاته کوي الله تعالی دې په تباهونو باندې تباه کړي نور قومونه تباه شوي فرعون هم یو غټ باچا و نمرود هم یو غټ باچا و کنعان هم یو غټ باچا و دا د هغې وخت غټ غټ باچایان چې ظلمونه به یې کول هغه الله پاک عبرت نشانه ګرځولې ده ملګرو ډېره د افسوس خبره ده والله دا زړه مې دومره زیات خفه دی چې بېګا سنیټر مشتاق احمد شاهد خټک او مطلب د هغه خوریانې ټولې را روانې وي او د عمران خان خوریان چې څومره وي د ټولو کارکنانو سره دا غم و چې دا مونږ بچاو کړو دوی ته څه نقصان ونه رسي هغو را روانې او د شا نه پې ما هغه ویډیو کتله لاندې تاسو په دې سایټ باندې هم کتلی شئ چې دومره د پرشر اوبه پرې راپرېښودلې که نه د شاهد خټک یو صحیح ځوان دی او د عمران خان د خوریانو سره د عمران خان سره د وفادارۍ د پښتونولۍ حق ادا کړو او باقي چې د پی ټي آی څومره لیډرشپ دی که نه لعنت دی په هغې خلکو باندې کم خلک چې دې خلکو له سپورټ نه ورکوي بېګا ما د هغې نه مخکې هم 2-3 ویډیوګانې ورکړي چې دې خلکو ته کم از کم سپورټ پکار دی وروره د دوی سره بیا ظلم زیاتی کېږي عمران خان وروره زمونږ دپاره لګیا دی په جیل کې ناست دی د هغه خپل هېڅ هم نشته دی زمونږ او ستاسو دپاره په جیل کې لګیا دی او ناست دی کم از کم د لیډرشپ د اوسانو له پکار دی چې سیکیورټي خو دلته پراخه وي که نه یاره لکه دا یوازې شاهد خټک ذمهواري اخیستې ده یوازې هغه عمران خان د پارټۍ سړی دی دا نور نه دي دا ویډیو چې نو څومره کېدای شي مخې ته ډېرې زیاته شیر کړي ملګرو الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي او په دې پسې ښه ټیټ غوږ وړه پکار دی دې ښه ټیټ مزاحمت پکار دی او وزیر اعلی له پکار دی چې دې نه علاوه زویمه چې داسې یو احتجاج وکړي که نه چې دنیا یاد وساتي او پاکستان یاد وساتي او تاریخ یاد وساتي د لوی الله په امان